بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 75 نمبر درس د اسم منصوب قاعده شروع دي. شپږم اومه قاعده به پکې ان شاء الله نن مونږ وایو. د اسم منصوب سبق نمبر 4 دی. دا په سبقونو کې تقسیم کو ځکه ټول درس پر یو بورډ باندې نه راتلو، دی وجه نه دا مونږ تقسیم کړل. نو د اسم السلورم د اسم منصوب سلورم شپږم قاعده ده چې د کم اسم سلورم حرف سلورم حرف یاوي، سلورم حرف په ځای باندې یاوي او د دینه مخکې حرف مکسور یعنی کسره وي، چې سلورم حرف یاوي او مخکې ته زیر وي یعنی زیر وي په نو داسې یا ختمول جایز دي او داسې یا نه واو جوړول هم جایز دي. دا یا که ختمول غواړي او کته ته واو جوړې دواړه جایز دي. چې کله د یو حرف د یو اسم سلورم حرف یاوي نو دا یا ختمول هم جایز دي چې بالکل ختم کې او د نسبت د پاره ورسره یا مشدد لګي، او کنه دا یا نه ختم دنه واو جوړ کې او واو له زیر ورکه خو دی واو نه مخکي حرف له بیا زبر ورکه، دی واو نه مخکي حرف له زبر ورکه په واو بزیر راشي او د واو نه پس په بیا یا مشدد د نسبت والا ولګي، نو دا سم جایز ده. کدا یا بالکل ختمه او د نسبت یا ور سره مشدد لګي عموم جایز ده، او کدا یا په ځای باندې واو لګي او بیا دا غینه واو نه پس بیا نسبت والا یا لګي عموم جایز ده. لکه ګوره دهلی چې ده کنه د دې دال 1 نمبر حرف ته، دا ها 2 نمبر ده، دا لام 3 نمبر ده او په سلورم ځای باندې دا یا راغله. ٹھیک شو. نو اوس دا یا مکمل ختمول هم جایز دي، او کنه د یا په ځای باندې دا د واو ولګي، واو خو د واو نه مخکي حرف له زبر ورکه په دی واو باندې به زیر ولګي او د واو نه پس بیا یا نسبتی ولګوا. کنه صرف دا یا ختمه نو بس بیا به صرف د دا یا به ختمه کې د دې په ځای باندې یا مشدد د نسبت د پرو لګي. دهلیون دا دهلی دی، دهلی اوس د دینه دهلیون شو. د دهلی اوسیدونکو هندستان کې او خار د هغه دهلی نوم دی، نو د هغه دهلی اوسیدونکو کستم وي دهلیون. او کنه په هندستان هغه دهلی خار کې اوسیس جوړ شوی، مثلا دا قلم په دهلی خار کې جوړ شوی، نو هغه قلم ته بمو هذا القلم دهلیون، دا قلم په دهلی کې جوړ شوی دی. او یا دهلویون عموم ویل شي د دې یا نه واو جوړ کداري او دهلویون. لکه مثلا ګورې دا دهلی دی، دهلی نو ګورې د یا مکمل ختمه کا او په دې باندې یا مشدد اوم لګوا دهلیون کا عموم جایز ده. او کنه دا یا ختمه او د په ځای باندې واو لګي نو بیا به د لام د تزیر د دهلی دی، نو دا به زبر ورکی دی یا د لام له واو له وزیر ورکی او دینه پس په د نسبت والا یا ولګي نو دهلیون. نو دا دهلیونم صحیح دی، د دهلی اوسیدونکو یا دهلی کې جوړ شوی سیز، او دا دهلی هم دهلیون دا سه هم صحیح ده. ٹھیک شو. نو دواړه جایز دي. کته د سلورم حرف نه یا ختمه کی او د هغه پس یا مشدد ولګي عموم صحیح ده، او کنه دا یا نه واو جوړ کی او هغه نه پس یا نسبت والا ولګي عموم صحیح ده. دا خو دا قاعده شو. بیا ورته نظر وګورئ چې د کم اسم سلورم حرف یاوي، لکه دا وګورئ د دهلی وګورئ دا دال اول دی، ها 2 دی او لام 3 دی او دا یو یا چې دا 4 ده. نو دا قدرته یادای وای د کم اسم سلورم حرف یاوي، وګوره دا سلورم حرف یا ده سلورم، او د دې یا نه مخکي حرف مکسور وي، دا وګوره د لام مکسور دی، لام باندې زیر دی یعنی زیر وی په، نو دا سه یا ختمول هم جایز دي، دا یا مکمل ختمه کا دا سه هم جایز دي او نسبت والا یا ور سره ولګوا. ٹھیک شو. دا سلورم ځای باندې چې کم یاده دا ختمول هم جایز دي او یا مشدد لګوا، او داسې یا نه واو جوړول هم جایز دي، بس داسې یا نه چې واو ته جوړ کا او یا مشدد بیا هغې نه پس ولګوا نسبت والا وا جایز دي. لکه دهلی دی، وګوره دهلی کې دال 1 نمبر حرف ته، ها 2 نمبر ده، لام 3 نمبر دی او دا یا په سلورم ځای ده. اوس دا دهلی نه د دې دهلی نه دهلیون د آیات مکمل ختمه کا او یا مشدد ور سره دوباره ولګوا نو دهلیون بشي. جوړول هم جایز دي او دهلویون هم جایز دي. دا یا نه چې دی دا یا مکمل ختم کو د نسبت د پاره ور سره یا ولګوا هم جایز دي، او کنه د یا نه واو جوړه او بیا د واو نه پس
یا مشدد لګي هم صحیح دي لکه دهلیون یا دهلویون دواړه جایز دي. اووم نمبر چې د کم اسم د اخره نه اصلي حرف د کم اسم د اخره نه اصلي حرف یعنی ذاتی حرف حذف کړي یعنی ختم کړي وي. حذف معنی را ختم شوی ختم کړي نو حذف کول معنی را ختمول الکه وای دا دال ته حذف شوی دی مطلب دا دال ته ختم شوی دی. نو د نسبت په وخت به دغه اصلي حرف واپس راځي لکه دا ابون نه دی ابون دا په اصل کې چې په اصل کې ابوونو په اصل کې سو ابوون نو دا واو ته عرب ته دا واو لري کی د ثقل د وجه د درنوالی د وجه نه او بس د واو دا دو پېښونه د بال ورکی نو ابونی کی ابون دا واو ته غي د درنوالی د وجه نه لري کوي چې یاره دا ابون ویل لګ درون دی لګ ګران دی په جبا ویل لګ مشکل دی نو راشه بس ابون ته جوړ کړه واو ته ختم کړه نو داسې نو دا ابون په اصل کې ابوونو او اخون په اصل کې اخوونو او دمون په اصل کې دموونو. ٹھیک شو نو اوس چې د ابون سره د نسبت یا ولګي نو دا د ابون سره به واپس خپل اصلي و واپس راشي نو دا به ابویون د مختصر کولو د پاره ته دا واو ختم کړي دی د ابوون او د نسبت په وخت به دا واو واپس راځي لکه اخون اخویون او ابون ابویون او دمون دمویون نو داسې به دا واپس راځي د کم اسم نه چې اصلي حرف ختم کړی وي لکه ابون دی د سره خپل اصلي حرف یو واو شته هغه واو ته عرب ختم کی نو ابون شي نو هغه اصلي حرف ته ختم کړي نو چې کله د ابون نسبت دی دغه تکي اسم منصوب سره تعلق جوړي نو یا مشدد ور سره لګي نو د ابون سره به خپل واو واپس راشي نو ابویون بشي اخون سره به خپل واو واپس راشي اخویون بشي او دمون سره به خپل واو واپس راشي دمویون بشي. ټیک شو. اتم نمبر د بعضو الفاظو نسبت خلاف قیاس یعنی د قاعده خلاف راځي چې کومه دا قاعده ده کنه انو دغه د اسم منصوب دا کم قانون دی د دې خلاف کله کله راشي لکه نورون دی کنه نورون پکار دی چې دا نورون جمع یا مشدد نو نوریون پکار دی نوریون پکار دی نوریون خو دا د قیاس وای چې لکه دا د قانون مطابق دی قیاس او دی ته دی کنه دی د قانون خلاف راولي د قیاس خلاف راولي نو دی وای نورانیون دا نورانیون اوس خلاف قیاس دی خلاف قیاس معنا د قانون خلاف دی. اوس حق دی کنه نو چې کله دا د قانون مطابق دا داسې جوړیږي حق جمع یا نسبت والا یا مشدد نو هغې نه حقیون پکار دی دا حقیون چې دی کنه دا د قیاس مطابق دی یعنی د قاعدې مطابق دی نو دی غلط دی د قاعدې خلاف راولي حقانیون کې حقانیون نو دی ته خلاف قیاس وایي. کله کله دا سره خلاف قیاس راځي. اوس دا ری دی ری نو پکار دی چې د ری سره موږ یا نسبت والا یا مشدد جمع کو نو ریون پکار دی دا قیاس دی یعنی قاعده دا ده چې ریون دی دا جوړ شي دی ته جوړ کوي رازیون دا رازیون دا د قاعدې خلاف دی د خلاف قیاس دی ته وایي چې د قاعدې خلاف وي هغې ته خلاف قیاس وایي. او بادیتون دی کنه بادیتون نو پکار دی بادیتون جمع یا مشدد نو اصل قاعده خدا ده چې دا ګول تا ته ختمه کا او بادیون جوړ کا او دا یام ته ختمه کا نو بادیون جوړ کا نو قانون او قاعده دا ده قیاس دی ته وایي او دی د خلاف قیاس جوړ کو دی بدویون ته جوړ کو بدویون نو ګوره دا شپږمه اومه او اتمه قاعده وه د اسم منصوب ان شاء الله دینه پس په بیا معرفه درسونه شروع کیږي. دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.